الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا منظور إلا الله، لا منظور إلا الله، لا مسجود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه وهو أصدق القائلين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال خاتم النبيين والمعصومين صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقعدت منذ رمضان المبارك دویم عشرہ شروع ده. در رمضان المبارک رنبی عشری چکم تاریخی واقعات دے پاغی کی دریم در رمضان المبارک دا یوم وفات خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ د سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یوم وفات دی. او دغسی لسم در رمضان المبارک دا وفات ورځ ده د سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم
او د ټول امت محسنه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشکل ترین دور معاونة او د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم زوج محترمہ حضرت سیدہ خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنہا دغا کاغا سیدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا سیدہ خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنہا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صحابیات اہل بیت عظام د دوی تاریخنا د دوی سیرتنا د دوی واقعاتنا ځان خبرول او د دوی د ژوند رهنمایي اغشتل د یو مسلمان لپاره لازمی او ضروری دی د یو مسلمان د ایمان لپاره معیار دغه خلق دی بنیاد او اساس دغه خلق دی اللہ رب کائنات قرآن مجید کی فرمائی وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ چاچی دا سی لار اختیار کلا چی اگا دا مومنانو دا لارنا ہٹ کے لاروی جدا لاروی نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمائی چی دا سی خلق بزر جہنم تداخلوں غیر سبیل المؤمنین د دې قرآن د دې آیت د نزول په وخت کې مؤمنین دا صحابه کرام او صحابیات لہذا یو مسلمان به د خپل ایمان د خپل د عقیده حفاظت به داسې طریقې سره کوي چې د دغه د صحابه کرامو په مبارکو زندګو باندې به کلک او مضبوط نظر وي او دا ایمان او دا یقین به وي چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم 23 سال دور نبوت کی چکم محنت کړي دي او بیا د هغه محنت نتیجه من وګتو چې د غزوه بدر په موقع باندې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د رب کائنات په حضور سجده ریز دي او دعا کوي چې یا الہ العالمین زما دې مکی دور د مشقت او د محنت نتیجه دغه بدری صحابه کرام د اسلام خطه موجود دي اے رب کائنات کې چرینن او دی په دی ورځ باندې دغه کفار په دوی باندې غالب راشي او دوی میټو کړی شي ختم شي نو په دې مقدس مکه باندې پاکستان نو مغشتلو والا بسو پاتې نشي ذکر صحابه کرام وجود دا په دنیا کې د اسلام د خورولو لپاره الله تبارک وتعالى یو ذریعہ وګرځول نن چې موږ تاسو کلمه وایو الحمدلله نن چې موږ د الله رب کائنات په حضور کې چې سجده ریزو د کفر نه د شرک نه د بت پرستی نه چې محفوظ یو دا په موږ تاسو باندې د الله تبارک وتعالى د ذات نه بعد د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د هغه تربیت یافته جماعت د صحابه کرامو د اهل بیت عظامو د قربانو هغه برکت دی لہذا یو کامل مسلمان یو کامل انسان چری هم د خپل د محسن احسان هغه نه هره لہذا باقاعده تور باندې خپل کورونو کې د صحابه کرامو د صحابیاتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات بنات طیبات چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سلور لونوي د هغوی د سیرت تذکرہ دا لازمی او ضروری دی ځکه چې نن د امت مسلمه چې کوم زنانا بے پردگی طرف ته بے حیاي طرف ته بے راروي طرف ته روان دي نن چې کله یو زنانا د شریعت ټول حدود پایمال کی بے پرده هغه د کور نه بهر اوزي دغه مخ ته د خاتون جنت سیدہ فاطمه الزهراء رضی الله عنها سیرت موجود نه دی هغه کتل نه دی هغه لستل نه دی کچې هغه کتل وی هغه لستل وی هغه باندې د عمل کوشش کړي وی چری هم زمون بازارونه زمون تعلیمي ادارې هغه د داسې فحاشي او د غریانی نه بډکی نوي
هغه د رحمت للعالمین پیغمبر هغه لخت جگر سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې کله وفات کیږي خپل خاون حضرت سیدنا علی المرتضی کرم الله وجهه ته فرمایي چې علی زما جنازه هم د شپې اوچتوا ځکه چې زما دا مخ یا محمد مصطفی کتلې دی یا علی المرتضی کتلې دی په دې چهره باندې د دریم کس نظر نه دی پریوتی زه دا نه غواړم چې زما د مرګ نه بعد زما د جنازې په کټ باندې یا د کټ په صادر باندې د غیر محرم سړي نظر پریوزي ذکر حدیث پاک کی راضی چې رب کائنات دغه سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته د دې تقوا د دې زهد او د دې پاک دامانی او د عفت او د دې شرم او حیا کوم مقام رب کائنات ورته نصیب فرمایل د حشر په میدان کې اولین او آخرین بجمع رب کائنات د طرف نه اعلان وشي چې ټول خلق خپل سترګې بندي کوي سرونه ښکته کوي سترګې بندي کوي ځکه سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها په پل صراط باندې تیریږي او جنت ته ځي څرنګه چې په دنیا کې د خپل عزت آبرو حیا شرم هغه د هغه حفاظت کړی دی رب کائنات د هغې لاج به د محشر په ورځ باندې به هم ساتي نو کچرې نن د امت مسلمه د زنانو په وړاندې د دغه بنات رسول ازواج مطهرات امهات المؤمنین د هغوی سیرت او د هغوی کردار او د هغوی اخلاق او د هغوی مبارکه زندگی د هغوی پرده د هغوی شرم و حیا موجود وي او په هغې باندې د عمل کوشش وشي کورونو کې د هغې تعلیم شروع شي نو چرې به هم دغه بې پردګي او بې حیایي او فحاشي او عریاني چې کوم موږ تاسو ته زموږ استاسو په بازارونو کې زموږ استاسو په کالجونو کې زموږ استاسو په تعلیمي ادارو کې زموږ استاسو په یونیورسټو کې روان دي دا بني بچپن د ماشوم الګ وی کاغه جدي وي د هغه رول ماډل د هغه آیډیل د هغه رهبر او رهنما په تور باندې صحابي او صحابيات چې کله ورته مخ ته کېښودل شي نو بیا به هغه د دې دنیا چې څونه فتنې دي او چې څومره د یهودو نصارو سازشونه دي د هغې نه متاثره کېږي نه د هغه مخې ته به معیار هغه صحابه کرام وي یا صحابیات وي خو بدقسمتۍ نه زمونږ په ډېرو تعلیمي ادارو کې ابتدا نه ماشومانو ته ګانا بجانا ډانس فحاشي عریاني او دغسې د عیسایت هغه کلچر او ثقافت هغه چې کله ورته وښودلی شي نن ګورو چې تعلیمي ادارې هغه د فحاشۍ او عریانۍ مراکز ګرځېدلې دي د تعلیمي ادارې په خوا کې چې کله تیر شي نو دا نه محسوسېږي دا تعلیمي اداره ده بلکې داسې محسوسېږي دا چېرته سینما ده میوزیک لګېدلی دی ماشومانو ته د ډانس او د ګانې بجانې تربیت هغه میلاویږي لګیا وي دغه ماشومه جنۍ چې کله لوی شي او د ده په غېږ کې چې د کم ماشوم تربیت وشي نو هغه د قوم دپاره د ملک دپاره به څنګه خیرخوا جوړېږي د دغه زنانه په غېږ کې خو د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په شانتي ماشوم خو نه پیدا کېږي سید صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په شانتي سړی خو ماشوم خو نه رالوی کېږي او عزتمندو د حضرات صحابه کرامو اهل بیت عظامو بنات رسول ازواج مطهرات د هغوی د مبارک سیرت خپله هم مطالعه کول او په خپلو کورونو کې د هغې تعلیم کول چې کوم د کور سربراه وي د کور مشر وي په هغه باندې لازم دی رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا کلکم راع خبردار په تاسو کې هر یو کس دا مشر دی راعی دی سرون کې دی ساتون کې دی حفاظت کون کې دی ذمہ دار دی کلکم مسئول عن رعیته د هر کس نه به د هغه د ماتحت په باره کې به تپوس کېږي د کور چې کوم پلار وي نیکه وي مشر وي هغه باندې لازم دی چې هغه د خپل د تجربې مطابق د خپل د علم مطابق او د خپل د زندګۍ چې کوم تجربات وي د هغې مطابق به د خپل د کشرانو د تربیت دپاره به سعی او کوشش کوي او دغه حضرت سیده خدیجه الکبرا رضی الله عنها د اسلام دپاره قربانۍ په اسلام باندې د هغه احسانات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغې عقیدت او د محبت
او داسې مشکل وخت چې هر طرف ته عداوتونه، دښمنۍ، سازشونه، مکر و فریب، د قتل، د جلا وطن کولو دا کوششونه روان دي. بل طرف ته حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها هغه مال او دولت د رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې لوټاول او داغه حمایت، داغه مرګرتیا، داغه مرسته، داغه ملاتړ جوړېدل. دغسې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زهد، تقوا، شرم و حیا، پاک دامانی، باعفت زندگی، با حیا زندگی دا د امت دپاره، د امت زنانو دپاره یو بهترین نمونه او بهترین مثال. نو 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہ یوم وفات. 10 رمضان المبارک حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ یوم وفات دی. او بیا دا چې کوم عشره شروع شو د مغفرت عشره وي. مغفرت دا هغه چا کېږي چې کوم د الله رب العالمین طرف ته متوجه شو او په خپلو ګناهونو باندې استغفار وکړو، رب کائنات باندې ځان وبخو. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. رب کائنات مونږ ته خطاب کوي چې ای مؤمنانو تاسو توبه وباسئ، سچه توبه، رښتینې توبه، دروغ باندې نه، رښتینې توبه چې سابقه ټولو ګناهونو باندې موږ تاسو د حسرت او د ندامت او د پښمانتیا اظهار وکړو. نو هله به د الله تبارک وتعالی هغه د رحمت چې کوم فیض دی د هغې نه به موږ تاسو مستفید کیږو. موږ تاسو بار بار د حدیث پاک اورو، جبریل امین علیه السلام د هلاکت بد دعا کوي، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. هلاک د شي، تباہ او برباد د شي هغه انسان چې په هغې باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او دی په الله جل شانه باندې ځان ونه بخي. او رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په هغې باندې آمین وایي چې او یقینا هلاک د شي، تباہ او برباد د شي هغه انسان چې په هغې باندې رمضان المبارک میاشت تېره شي، دی او په رب العالمین باندې ځان ونه بخي. الله رب العالمین بخنه هغه چاته کوي چې څوک بخنه وغواړي. استغفار دا د استغفار عشره ده، د بخنې غوښتلو عشره ده، د ګناهونو نه د توبې عشره ده، په رب کائنات باندې د ځان بخلو عشره ده. الله رب العالمین دغه عشره دا میاشت موږ تاسو دپاره د بخشش او د مغفرت او د رحمتونو ذریعه وګرځوي. وما علینا الا البلاغ.